الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعینو، زمونږ یو ورور سوال کړی دی چې آیا د کافر انسان یو بچی ماشوم نابالغه وفات شي، مثال د 3 کالو دی یا د 4 کالو دی، هغه وفات شي، نو دا ماشوم به جنت ته ځي او که جهنم ته به ځي؟ د هغې جواب د الله پاک په فضل او توفیق سره دا دی چې علما لیکي بچی به د خیر الابوین تابع وي، یعنی په مور او پلار کې چې کوم یو په غوره او بهترین دین باندې دی چې کوم اسلام دی، نو چې مور او پلار کې کوم یو مسلمانان وي نو بچی به هغه شان حسابېږي مسلمان د هغې تابع او په هغه لحاظ سره به جنتي ګرځي. مثال طور باندې پلار مسلمان دی، بس پلار به چې کوم دی د هغې هغه بچی هم تابع وګرځي او دا به مسلمان حسابېږي، او که مور مسلمان ده نو بچی به د هغې تابع وګرځي او دا مسلمان شمارلی کېږي. اوس مثال په طور باندې دواړه کافران دي، مور او پلار دواړه کافران دي، نو بیا نو حدیث مبارک کې راځي ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه، هر یو ماشوم دا په فطرت اسلامی باندې پیدا کېږي، یعنی دا مسلمان پیدا کېږي. مور پلار ته یا یهودي جوړ کړي یا ته عیسائی جوړ کړي او یا ته مجوسي جوړ کړي، یو طرف ته کړي. نو په دغه لحاظ سره چې یو انسان دا نابالغ دی او دا بالغ شوی نه دی، نو دې ته د شریعت حکم هم نه متوجه کړي. د شریعت چې کوم احکام دی دا بالغ خلکو ته متوجه دي، نو دا خو نابالغ دی، ماشوم خو نابالغ دی. نو په دغه لحاظ سره دا مکلف نه دی، نو چې مکلف نه دی نو جهنم ته به څه باندې ځي؟ نو په دغه لحاظ سره دا خو جهنمي نه شو. باقي اعراب شو او جنت پاتې شو چې آیا دا به د اعراب په غونډۍ باندې او که نه جنت ته به ځي؟ نو تفسیر مظهري والا لیکي چې د اعراب په غونډۍ باندې د دې کېدل لا صحیح نه دي. بعضو لیکلي دي خو دا خبره درست نه ده، ځکه چې په قرآن پاک کې راځي 8 سپاره کې سورة الاعراف کې وعلى الاعراف رجال، لفظ د رجال راغلی دی، او رجال چې کوم دی سړو ته ویل کېږي، او دا خو ماشوم نابالغ وي. نو په دغه لحاظ سره دا خبر صحیح نه ده چې د اعراف په غونډۍ باندې دا ماشوم وي، نو چې نه جهنمی شو او نه چې کوم د اعراف د غونډۍ والا شو په قول د تفسیر مظهري والا، نو بس بیا خو جنت پاتې شو، نو دا بیا په دغه لحاظ سره جنت ته ځي، ځکه چې هغه مکلف نه دی چې جهنم ته لاړ شي او د سزا مستحق وګرځي. نو په دغه لحاظ سره دا د دې خبرې جواب دغه دی چې کوم ما تاسو ته بیان کو. الله رب عزت دې مونږه نیکان جوړ کړي او الله پاک دې مونږ د خپل نافرمانونه وساتي. وما علینا الا البلاغ المبین.